बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नन जम सर सेकंड ईयर फिजिक्स के टॉपिक थे टॉर्क and a current carrying loop or coil. The torque topic from the first year of physics के वेला the turning effect produced in a body due to applied force. चिकला your body هغه موږ څه کو پاره فورس اپلای کو هغه روټیټ شي دغه د ټرنینګ افیکټ هم سوال ټارک ته وایو او د ټارک لپاره موږ میتھمیټیکل فارم ویلو چې ټارک is equal to r cross f یا r f sin of theta. اوس خبردار زم سره ټاپک ته ټارک ان کرنٹ کیرینګ لوپ اینڈ یونیفارم میگنیټک فیلډ که پرس که زم سره یو کوایلی یو لوفي او دا لوپ زم سره په میگنیټک فیلډ کې پروتي او د دې لوپ نه کرنٹ پاس شي نو دا کوایل به هم روټیشن په دې میگنیټک فیلډ کې کوي او د روټیشن د وجنه چې کم ټارک پیدا کیږي نو دغه ته موږ ټارک ان کرنٹ کیرینګ لوپ. اوس خبردار چې دې چپټر په لاول سره کې موږ دا ویلو چې کله د یو وایر نه کرنٹ پاس کی د دې وایر نه بغیر چا پیره میگنیټک فیلډ پیدا کی او دا میگنیټک فیلډ د میگنیټیوډ د پارم امپیر لا یوز کړی و او دا غي ډایرکشن موږ څنګه په رائټ هند رول باندې معلومو. بیا موږ بل یو ټاپک ویلو چې کله یو وایر په میگنیټک فیلډ کې پروتي او د دې وایر نه کرنٹ پاس کی نو دا وایر با قوت محسوسي او د هغه قوت د پارم ډایرکشن او د هغه میگنیټیوډ ویلو چې د هغه میگنیټیوډ برابري. اوس زم سره ټاپک سره چې دقه د وایر په ځای باندې که پرس که زم سره یو لوپي او لوپ موږ د اسانۍ لپاره کنسیډر کوو یو ریکټینګلر لوپ چې دا لوپ زم سره په میگنیټک فیلډ کې پروتي او د دې لوپ د موږ کرنٹ پاس کوو نو دا لوپ په زم سره فورس محسوسي او دا غي فورس د وجنه به دغه کوایل روټیشن په دې میگنیټک فیلډ کې کوي چې دغه روټیشن ته موږ ټارک وایو. نو دغه ټارک د لپاره به څنګه میتھمیټیکل ایکویشن ډیرایو کوو او دا موږ ثابتوو چې څنګه به دا ټارک محسوسي. پرس که زموږ سره دا میگنیټک فیلډ شو ان دا زموږ سره نارت پول شو او دا زموږ سره ساوث پول شو او په دې میگنیټک فیلډ کې زموږ سره یو کوایل پروت دی یو ریکټینګولر کوایل د اسانۍ لپاره موږ کنسیډر کوو او دا کوایل پرس کا موږ د بیټری سره کنیکټ کو او په دې کې پرس کا دې کوایل تماسن ورکو A B C D نوم ورکو. اوس که پرس کا په دې کوایل کې کرنٹ په دې ډایرکشن کې فلو کوي کرنٹ دلته دسی روان دی او کرنٹ بیا دسی راځي دلته به داسې راځي او دلته به ډاونورډ موشن کې او بیا به دا کرنٹ داسې ځي. اوس ګورئ چونکه زموږ سره د میگنیټک فیلډ ډایرکشن د کم نه کم طرف دی د نارت نه ساوث طرف دی زموږ سره د میگنیټک فیلډ ډایرکشن دی د نارت نه ساوث طرف ته. نو اوس ګورئ چې کله د دې دا زموږ سره د بی نه والا سی پورې دې پارټ تک تاسو ګورئ د دې بی نه والا سی پورې دا یو وایر چې کوم دی د په میگنیټک فیلډ کې پروت دی او دا وایر به زموږ سره میگنیټک فورس محسوسوي او د هغه میگنیټک فورس لپاره موږ ویلو چې هغه میگنیټک فورس میگنیټیوډ موږ ویلو چې او برابري F is equal to I L B sin of theta. یعنی دا زم سره ډیپند کوي په دې کرنٹ په میگنیټیوډ باندې ډیپند کوي چې دې کې څومره کرنٹ فلو کوي او کم وایر لینث چې زم سره په میگنیټک فیلډ کې پروت دی په هغه ډیپند کوي او بل زم سره په میگنیټک فیلډ باندې ډیپند کوي. بیا موږ دې ډایرکشن خبره کړې و چې موږ د دې ډایرکشن موږ په لیفټ هند رول باندې معلومول شو. موږ ول چې موږ سو کو د خپل فینګر با دا درې فینګر به کلاو کو پرپینډیکولر دا فور فینګر به موږ د میگنیټک فیلډ په ډایرکشن کې کوو او دا میډل فینګر به د کرنٹ په ډایرکشن کې کوو او دا تم به موږ شو کوي د میگنیټک فورس ډایرکشن. اوس تاسو ګورئ زموږ سره دا طرف چې کوم دی دا ان بی سی ان چې کوم دی په دې کې کرنٹ چرته فلو کوي کرنٹ اپورډ فلو کوي نو زما سره دا د میگنیټک فیلډ ډایرکشن خو د نارت نه ساوث طرف ته شو دا زما سره د میگنیټک فیلډ ډایرکشن شو دا زما سره د کرنٹ ډایرکشن شو او دا زما سره دا تم چې راغی دا زما سره د میگنیټک فورس ډایرکشن شو. نو په دې طرف کې زما سره دا طرف چې کوم میگنیټک فورس محسوسي د هغې ډایرکشن وي هینډ ټو د بورډ یعنی بورډ طرف ته او د هغې میگنیټیوډ به زما سره برابري F پرس قضیه زه ورکوم بی سی سایډ ورکوم بی سی از ایکول ټو I زما سره کرنٹ شو او L زما سره پرس کړه دی بی سی سایډ چې کوم لینث شو هغې نه ما سمال L نوم نیول ورکو دا L شو زما سره نو L او B sin theta
او ډایرکشن چرته شو end to the board دا کراس نشان چې ما دلته ولیکو مطلب د شدید ډایرکشن شو end to the board طرف ته. اوس خبردار چې دا زما سره د بي سي سایډ د پاره شو. اوس دا سی ډي سایډ باندې دلته زم سره دا په میګنیټک فیلډ کې پروت دی. سی ډي سایډ هغه زم سره پرس کلی دا پلانواله د سی ډي دا کوم پلانواله چې دی دا موږ په ډي باندې شو په ډبلیو باندې شو کوویټ شو زم سره د دې میګنیټیوډ سره برابرۍ آی کرنٹ هغه کرنٹ فلو کوي آی او زم سره لینس شو ډبلیو شو او میګنیټک فیلډ زم سره بي او ساين اف ثیټا. اوس دا ته پته چې دلته زم سره وایر چې کوم دی یا کرنٹ په دې ډایرکشن کې فلو کوي او میګنیټک فیلډ داسې دی دوه د یو سره سمه انګل جوړي 180 انګل جوړي او موږ ته پته چې ساين 180 زم سره څه برابرۍ ساين 180 برابرۍ زم سره د 0 زم سره سی ډي سایډ به زم سره قوت نه محسوسي زم سره د قوت زم سره څه شو سی ډي سایډ به زم سره قوت 0 فورس محسوسي. اوس راځو دی डी ए سایډ ته دا چې کوم فورس محسوسي F is equal F डी ए نوم په سبسکرپټ کې مو سره डी ए ولیکو. دا چې کوم قوت محسوسي دا غیر میګنیټیوډ بیا سره برابرۍ آی ال بي. نو آی دا مطلب کوم کرنٹ چې روان دی کرنٹ به دې فلو کوي نو آی او د دې لینث وګورئ د دې لینث او دا دوه لینث دي یو شان دي نو آی ال او میګنیټک فیلډ هم هغه میګنیټک فیلډ له بي او ساين اف ثیټا. اوس بیا زم سره په دې کیس کې تاسو ګورئ زم سره وایر کې کرنٹ داسې فلو کوي او زم سره میګنیټک فیلډ داسې دی نو دوه په منځ کې انګل سره 90 ده یعنی میګنیټک فیلډ ته ګورئ میګنیټک فیلډ ډایرکشن داسې دی او کرنٹ داسې فلو کوي نو دوه په منځ کې انګل سره 90 او یاد ساتئ چې زم سره ته انګل 90 شي نو زم سره به دا اف بي سی از اکول ټو آی ال بي برشي ځکه ساين 90 زم سره برابرۍ د 1 زم سره به د کرنٹ د فورس چې کوم میګنیټیوډ شي هغه زم سره برابر شي آی ال بي. دغه شانتي په دې سایډ تاسو ګورئ اوس کرنٹ چې کوم دی ډاونورډ فلو کوي او زم سره میګنیټک فیلډ داسې دی بیا زم سره انګل 90 ده نو ساين 90 کا پلس کوم دلته انګل 90 فوټ کو نو ساين 90 زم سره سره برابر 1 زم سره به دا طرف چې کوم قوت محسوسي هغه به سره شي آی ال بي دا به زم سره د دې میګنیټک فورس بشي. اوس بیا کرنٹ چې دې فلو کوي په ای بي سایډ کې زم سره ای بي سایډ ته وګورئ هغه کې زم سره د دې پلانواله بیا زم سره د ډبلیو د لینث زم سره ډبلیو برابر شو کرنٹ خو زم سره هغه کرنٹ فلو کوي نو آی ډبلیو بي ساين اف ثیټا. اوس دلته وګورئ کرنٹ داسې فلو کوي او میګنیټک فیلډ هم داسې دی دوه په منځ کې انګل 0 ده او ساين 0 زم سره برابر د 0 زم سره دا طرف چې کوم قوت محسوسي نو هغه زم سره صحیح 0 به وي. اوس ګورئ دا طرف چې کوم قوت محسوسي دا غي میګنیټیوډ خو زم سره برابر شو دا چې آی ال بي او موږ د هغې ډایرکشن به چاته د دې ډایرکشن به زم سره end to the board یعنی بورډ طرف ته وي. اوس دې سایډ ته موږ راشو نو په دې سایډ کې زم سره میګنیټک فورس میګنیټیوډ زم سره اف بي ای آی ال بي خو زم سره دې ډایرکشن په کوم طرف دی په دې ډایرکشن بیا موږ په رائټ هاند رول چې په لیفټ هاند رول چې معلومو نو موږ چې دا فور فینګر موږ د میګنیټک فیلډ په ډایرکشن کې کو نو میګنیټک فیلډ ډایرکشن خدا سره دا میډل فینګر به د کرنٹ په ډایرکشن کې کو دلته زم سره کرنٹ ډاونورډ موشن کوي زم سره دا میګنیټک فیلډ په ډایرکشن کې او دا زم سره د کرنٹ په ډایرکشن کې نو دې طرف ته زم سره صحیح دې ته پرپینډیکولر چې کوم دی وګورئ دا زم سره د میګنیټک فیلډ ډایرکشن شو دا د کرنٹ ډایرکشن شو دلته به زم سره د میګنیټک فورس ډایرکشن دې طرف ته وي دا زم سره آوټ اف پیج شو نو آوټ اف پیج د پاره د ډایرکشن ډاټ شو کوم ډاټ یعنی د دې ډایرکشن دې طرف ته شو او دغه شانتي کیس تاسو په دې کې وګورئ دلته میګنیټک فیلډ ډایرکشن چې کوم داسې دی کرنٹ داسې فلو کوي زم سره چې کرنٹ داسې فلو کرنٹ بره فلو کوي نو تاسو وګورئ موږ ویلو کنه چې زم سره میګنیټک فیلډ داسې او دا کرنٹ ډایرکشن بره کرنٹ داسې فلو کوي زم سره د کم فورس ډایرکشن چې راځي داسې برازي نو دا دواړه فورسونه دې میګنیټیوډ ته وګورئ آی ال بي او آی ال بي میګنیټیوډ د دوه سره سیم دی او ډایرکشن یې زم سره اپوزیټ دی. او موږ په 9 کلاس کې ویلو کپل یو فورسز ویلو کپل فورسز هغه دوه فورسونه ته وایو هغه دوه فورسونه چې هغه په میګنیټیوډ کې ایکولی په ډایرکشن کې زم سره اپوزیټ او لاین اف ایکشن هم د یو بل نه ډیفرنٹ
یعنی په یو نقطه باندې نه اپلای کیږي. لکه فار ایگزامپل زما سره دا یو لاین شو، یو باډي شو، په دې باندې یو فورس داسې اپلای کیږي او بل فورس په داسې اپلای کیږي. دا دواړه فورسونه په میګنیټیوډ کې برابر، په ډایریکشن کې اپوزیټ، نو داسې دوه فورسونو ته موږ کپل فورسز ویلو. او چې کله کپل فورسز اپلای شي، لکه په دې باډي باندې یو فورس اپلای کیږي او بل داسې اپلای کیږي، دا کپل څه کار کوي؟ دا باډي روټیټ کوي. په دې باډي کې څه پیدا کوي؟ روټیشن پیدا کوي. لکه اوس زموږ سره دلته به زه مثال د کتاب به واخلم. دا کتاب د زما سره په دې باندې په یو طرف باندې فورس داسې اپلای کیږي او په دې سایډ باندې فورس داسې اپلای کیږي. د هغې په وجه باندې به دا بوکس کوي، دا به روټیشن به کوي. نو روټیشن کې دغه روټیشن ته موږ څه نوم ویلو؟ ټارک ویلو. دغه دا دوه فورسونه چې په دې باډي باندې کوم اپلای کیږي، په دې لوپ باندې چې کوم دوه فورسونه اپلای کیږي، هغه په دې باډي کې پیدا کوي روټیشن. په دې لوپ کې به روټیشن پیدا کوي، یعنی ټارک پیدا کوي. اوس دغه ټارک دپاره موږ څه ویلو؟ موږ چې دا به د دې اکسس د بغیر چاپیره، دې ته موږ پیوټ پوینټ ورته وایو، د دې نه بغیر چاپیره دا څه کوي؟ روټیشن به کوي. او د ټارک دپاره موږ میتھمیټیکل ایکویشن څه ویلو؟ چې ټارک زموږ سره برابر د څه؟ ټارک از ایکول ټو R and to F of sin theta. ٹھیک شو؟ نو اوس ګوره زموږ سره R F sin theta. اوس تاسو ګورئ فرض دا زموږ سره دې ځای کې نواله داسې دا زموږ سره شو R شو او په دې نقطه باندې فورس داسې اپلای کیږي. نو فورس زموږ سره پرپینډیکولر اپلای شو، چې پرپینډیکولر اپلای شو دا به څه کوي؟ روټیشن پیدا کوي. نو دې ته موږ څه وایو؟ ټارک ورته وایو. یعنې زموږ سره په دې طرف باندې چې کوم ټارک پیدا کیږي، پر سیزاوي ته ټارک ویم، ټارک بي سي ورته ویم. نو ټارک بي سي به زموږ څه شي؟ R and to F. او په دې سایډ چې کوم فورس اپلای کیږي هغه زموږ سره برابر دی ټارک F او بي سي. نو ټارک بي سي از ایکول ټو W. دا R به زموږ سره څه برابر شي؟ د دې دا ویډ، د دې دا پلنوالی چې نیم کې، ځکه چې زموږ سره د ټوټل پلنوالی د دې لوپ سره W دی. نو دا R به زموږ سره برابر شي د W ډیوایډ بای 2. په دې په ځای به څه ولیکم؟ W ډیوایډ بای 2. او د دې اف بي سي قیمت زموږ سره ILB. او که بیا موږ وایو چې زموږ سره ساین تیټا واخلو. ٹھیک شو؟ ځکه چې زموږ سره د R او د F په منځ کې چې کومه اینګل د هغې اینګل ساین چې موږ وایو زموږ سره ټارک په دې برابر وي. اوس دا سایډ چې کومه ټارک محسوسوي، نو هغې ته به زه ټارک څه ووایم؟ هغې ته به ټارک DA به ورته ووایم، یا ټارک DA. دې ته زموږ سره ټارک دا DA دی، دا فورس DA. نو زموږ سره ځکه چې دلته چې کومه قوت محسوسوي هغې طرف ته محسوسوي، دا به دا باډي روټیټ کوي. نو او برابر یې R and to F. اوس ګورئ DA، ټارک DA. نو زموږ سره بیا پلنوالی د دې دغه چې کوم R زموږ سره هغه W ډیوایډ بای 2. دا باډي چونکې د دې اکسس نه غیر چاپیره روټیشن کیږي، دا به زموږ سره R بشي. نو R به زموږ سره W ډیوایډ بای 2 and to F. او F زموږ سره برابر دی ILB آپ ساین تیټا. زموږ سره R کراس F سره برابر دی RF ساین تیټا. اوس ګورئ دا دواړه ټارک چې کوم دی دا په میګنیټیوډ په دې ایکوال راغی، او دا دواړه ټارک چې کوم دی دا په سیم ډایرکشن کې دي. څنګه په سیم ډایرکشن کې دي؟ ځکه چې دا دلته چې کوم ټارک پروډوس کیږي، نو अब زموږ سره داسې دا به دا باډي داسې روټیټ کوي، او دلته چې کوم ټارک پروډوس کیږي عام دا باډي داسې روټیټ کوي. چې موږ ټوټل ټارک معلومو، نو अब زموږ سره برابر شي ټارک BC جمع ټارک DA. د دې دواړو د سم به برابري. نو د ټارک لپاره به زموږ سره میتھمیټیکل ایکویشن څه راشي؟ د دې قیمتونه پټ کړو W ډیوایډ بای 2 ILB ساین تیټا، او دا بل اوس راشي W ډیوایډ بای 2 ILB ساین تیټا. نو کله دې موږ ILB ساین تیټا کې کامن والو، نو زموږ سره W ډیوایډ بای 2 پلس W ډیوایډ بای 2 او LB ساین اف تیټا، او W ډیوایډ بای 2 او W ډیوایډ بای 2 چې جمع شي زموږ سره راشي 2W ډیوایډ بای 2 او LB ساین تیټا. زموږ سره د ټارک لپاره چې کوم میتھمیټیکل ایکویشن راغی 2 به ختم شي. نو ټارک زموږ سره برابر شو د W LB ساین اف تیټا. اوس تاسو ګورئ زموږ سره W څه شی دی؟
W زموږ سره د دې کوایل د دې لوپ چې کومه پلنواله دی هغه دی او L زموږ سره دی اوږدوالی دی دغه پلنوالی او اوږدوالی له چې موږ ضرب ورکړو لینث اینډ ویډ له چې ضرب ورکړو دا زموږ سره دې لوپ سره راشي ایریا به راشي دا زموږ سره ټارک به راشي N او په دې کې زما سره I هم پاتې شوی دی I W او ضرب L نه به زموږ سره راشي دې نه به راشي A او I and to be sin of theta. اوس وګورئ زموږ سره یو لوپ خبره مو کړله چې زموږ سره ټارک ان کرنٹ کیرینګ لوپ آر کوایل اوس لوپ څه ته وایي چې کله موږ دا وایر راوالو او دا موږ صرف یو ټرن راوالو زموږ سره فرض کې وایر دی او دا موږ د ریکټینګولر شیپ هم ته جوړ کړو او دې ته موږ څه وایو دې ته موږ لوپ ورته وایو اوس که فرض که زموږ سره ډېر شی دا وایر موږ دومره ډېر شي غټ وایر چې د هغې د یو ټرن په ځای باندې موږ ډېر شی ټرن څو پارې دي تاو کړو نو دې ته بیا موږ څه وایو بیا ورته موږ کوایل ورته وایو نو که فرض که زموږ سره دا د یو لوپ لپاره زموږ سره ټارک راغی که فرض که زموږ سره د یو په ځای باندې ډېرې n ټرنې نو بیا موږ لیکو n AIB sin of theta ان د آسانۍ دپاره تاسو لیکلی شئ چې نایاب of sin theta n نه مطلب نمبر of turn I نه مطلب کم کرنٹ چې فلو کوي A نه مطلب د دې زموږ سره ایریا د دې لوپ چې راله او B زموږ سره میګنیټک فیلډ دی او زموږ سره sin of theta تاسو لپاره زموږ سره میتھمیټیکل ایکویشن راغی NIAB sin theta یعنی نایاب of sin theta اوس زموږ سره که فرض کا موږ sin theta لیکو که زموږ سره sin theta موږ لیکو نو بیا به دلته زموږ سره انګل به صحیح دا تیټا به صحیح انګل بټوین دا به صحیح انګل بټوین ویکټر ایریا اینڈ میګنیټک فیلډ وي په بعضې کتابونو کې د دې په ځای باندې څه لیکلی شي کاز لیکلی شوی نو که فرض که تاسو د دې په ځای باندې کاز لیکئ داسې لیکئ چې ټارک از اکول ټو نایاب آف کاس تیټا نو بیا به زموږ سره تیټا به صحیح تیټا به زموږ سره انګل به بټوین پلین اف کوایل اینډ میګنیټک فیلډ دې څه مطلب شو ګوره موږ دا خبره کړې وه چې زموږ سره ویکټر ایریا څه ته وایي ویکټر ایریا دې ته وایي چې که فرض که زموږ سره دې ایریا ته موږ د دې ډایرکشن څه والو پرپینډیکولر والو ان دا زموږ سره پلین داسې پروت دی نو دې د ویکټر ایریا ډایرکشن به څه راځي داسې به راځي مطلب دا زموږ سره د میګنیټک فیلډ ډایرکشن په دې کیس کې چېرته دی د میګنیټک فیلډ ډایرکشن داسې دی او د ویکټر ایریا ډایرکشن زموږ سره دا دی نو په دې وخت کې به زموږ سره انګل څه راځي 90 به راځي نو موږ چې که فرض کا د دې ویکټر ایریا ډایرکشن اخلو د میګنیټک فیلډ سره انګل د دې دواړو په منځ کې انګل اخلو یعنې د دې میګنیټک فیلډ او دې په منځ کې انګل اخلو نو بیا به موږ ساین تیټا استعمالو خو که فرض کا موږ کاس تیټا استعمالو بیا به انګل بټوین پلین اف کوایل چې کوم دی اوس څنګه په دې وخت کې چې د میګنیټک فیلډ ډایرکشن هم داسې دی د پلین ډایرکشن هم داسې دی دا پلین د میګنیټک فیلډ ته په دې وخت کې پیرلل دی اوس ګوره که په دې وخت کې موږ دا ویکټر ایریا ډایرکشن والو زموږ سره انګل به څه راځي 90 به راځي نو ساین 90 زموږ سره برابر دی د 1 نو ان آی نایاب به زموږ سره راشي او که فرض که موږ کاز واخلو نو بیا د پلین ډایرکشن زموږ سره د میګنیټک فیلډ ته پیرلل دی نو بیا به زموږ سره د پلین او د میګنیټک فیلډ په منځ کې انګل څه راځي 0 به راځي نو که دلته کاز 0 پوټ کړو نو بیا هم زموږ سره نایاب راځي او که فرض که دا کوایل بیا په دې وخت کې دې طرف ته راشي دې حالت ته راشي لکه زما سره چې دا کتاب دی فرض که په دې پوزیشن کې راشي نو چې په دې پوزیشن کې راشي زموږ سره پلین څه شو پرپینډیکولر شو چې پلین پرپینډیکولر شو نو که د پلین په منځ کې موږ انګل اخلو نو بیا بس کاز 90 او کاز 90 به زموږ سره څه برابري د 0 برابري او که ساین اخلو نو بیا زموږ سره د ویکټر ایریا ډایرکشن تاسو ګورئ هغه په دې وخت کې څه شو داسې شو چې داسې شو زموږ سره د میګنیټک فیلډ او د دې ویکټر ایریا په منځ کې انګل سره 0 رااله نو چې انګل 0 رااله نو که موږ په ساین کې پوټ کړو نو ساین 0 زموږ سره د 0 برابري دا ستاسو مرضي ده که تاسو ټارک داسې الی چې نایاب اف ساین تیټا یا نایاب اف کاس تیټا او که ساین تیټا اخلئ نو بیا به زموږ سره انګل بټوین ویکټر ایریا او میګنیټک فیلډ او که نایاب اف کاز اخلئ نو بیا به زموږ سره انګل بټوین د پلین اینډ د میګنیټک فیلډ